رانی سی رانی وی میشی ځکه خو ورته جاړې. نو څومره لوی عبادت شو، ځان عاجزه ګڼل یو عبادت، الله لوی ګڼل بل عبادت، الله د لوی طاقت خاوند ګڼل بل عبادت، او دا عقیده چې خدای مې هر وخت رانیوي شي دا بل عبادت، او ځان د خدای محتاج ګڼل دا بل عبادت. په دې خدای ډېر زیات خوشاله پلار چې د دوی نه خپای او دوی ولا جرګي لېږي نو پلار نه ردا کېږي. ما نه بعضې وخت خلک تپوس کوي هلکه پورې د پلار مور خیال ساتئ، ها مور مه خفه کوئ او پلار مه خفه کوئ، په دې خدای خفه کېږي. مور او پلار خوشحاله ساتئ. نو بعضې وخت مونږ له خلک راشي پلار رانه خفه دی، مور خفه ده، مونږ سره په جرګه لاړ شه. نو زه ورته یم نه، په مور پلار به جرګه نه کوي. که په جرګه پې کوې نو خفه کېږي، نورم ډېر نورم سختېږي. ها نو څه چل وکړم؟ ویم دا خو د دې 2 منټه پوټېنې علاج دی. لاړ شه او د پلار ته په دې غېږه کې سر کېږده او وجاړه، او د مور ته ورشه او ورته غاړه وځه او لږ ورته وجاړه. ته ګوره چې زړه یې موم کېږي او که نه موم کېږي، هر څه ختم. د مخکې ورځو کې مې یو ملګری راغلی و، وی پلار رانه خپه دی، ته را سره په جرګه لاړ شه. ما ورته وی نه، جرګې به په پلار نه کوې. نو یا خو خپه دی که نه چې څوک ورځي وي نه یې بخم، چې څوک ورځي نه یې بخم. نو ته راته چا ښولې ستا خبره مني؟ ما وی زه راته چل ښیم که نه، ته ورشه پلار ده او ورته لږ غوندې ورته غاړه وځه او ورته وچاړه. مسله سمېږي که نه مسمېږي؟ چې څنګه ورغې او پلار ته ورنږدې شو، هغه پلار چې وي جرګه نه منم، هغه پلار چې نه ماف کوم، هغه پلار چې مې نه دی بخلی، هغه پلار چې خدای ته به یې راکاږم قیامت پر ورځ، دومره سخت زړه والا پلار. خو چې دې څنګه ورغې او په اوږه مې ورته سر کېښود او مې جړل، وی ځان ته یې رانږدې کړم او ما ته یې مو جړل چې بچې څنګه یې زویه ښې رضا شو. نو په جړا پلار خوشحالېږي، خدای به نه خوشحالېږي. په جړا مور راضي کېږي، خدای به نه خوشحالېږي. دشمن دې ستا ټوپک در پسې ګرځئ او چې ته ورشې کور ته ودرې وجړل چې ما معاف کړه، هغه ظالم دشمن دې معاف کوي. او چې خدای زړه د کاڼي په شانتي هغه نه نرمېږي بیا، او د کاڼي دننه دې خدای پاک ساتي. نو په جړا خدای ډېر خوشحالېږي. مونږ به څه یو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم. بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی وی ټوله شپه به خدای ته جړل او بدرې جړل او دومره اوږد مونځ به یې کو، اوږد قیام. ولجوفه عزیز کعزیز المرجل. دې سینې به یې داسې غرار کو لکه کټوی چې غرار کوي، داسې به خدای ته جړل. نو حضور پاک جاړي، حضرت ابوبکر جاړي، حضرت عمر جاړي، حضرت عثمان جاړي. عثمان سے بدومره جړل بالخصوص د قبر خوا کې چې به کېناست چې ږیره به یې د اوښکو نه لمده شوه. پیغمبران جاړي، حضرت شعیب علیه السلام خدای ته جړل. الله ورته وایي شعیب لم تبکي، ولې جاړې ما ته؟ ته چې دا ټوله شپه جاړې دا ولې جاړې؟ دا جړا یې د څه د وجې نه؟ اشوقا الی لقایي، اشوقا الی الجنة. جنت ته دې شوق د جاړې ورپسې خلک چې کوم شي خوښ هغې پسې جاړي. ام هربا من النار، او که اور نه تختې هغې نه تنګې، اور نه تنګې جاړې دوزخ نه، او که جنت ته خوښ د هغې پسې جاړې. یوتی لا الله کل ذلک، دا دواړه نه دي، نه د جنت نه په یره د جنت په شوق کې جاړم، نه د دوزخ په تیښته جاړم. الله پاک څه خبر دی، خدا بعضې خبرې ښکاره کوي. نو بیا ولې جاړې؟ الله اکبر. وی ابکی یا رب شوقا الی لقائک. خدای ستا ملاقات پسې جاړم، ستا ملاقات ته شوق کې ما عاشق ما په دې جاړم، ستا ملاقات ته په شوق کې. چې دی ورته وی الله ورته څه وایي؟ هنیئا لک یا شعیب لقائي. شعیبه زما ملاقات ته مبارک شه، زما ملاقات پسې چې جاړې زما ملاقات ته مبارک شه. دومره خدای په جړا خوشحالېږي. نو پیغمبران جاړي، حضور پاک مبارک جاړي، صحابه جاړي، امونږ نه جاړو، مونږ کې جړا نشته. زمونږ زړه سخت دی، سخت زړه د خدای نه خوښ. نبی علیہ السلام فرمائی وی دا خدای نه لرې زړه کم یو دی؟ القلب القاسی، هغه زړه چې سخت دی، جړا پکې نه، دا د خدای نه ډېر زیات لرې دی.
او خدای ته نږدې کمړه دی هغه زړه چې دې د مومو په شان نرمي او په لږه خبره جړا ولور. مانه مخکې ورځ کې یو ملګری راغی نو ما ته ویل چې دوا راته وکړه ویل ډېره زیاته جړا راځي هر وخت بس جاړه په لږه پټې راته ویل یې نه کوله ډېر ښه سړی هر وخت راله جړا راځي هر وخت راله جړا راځي. نو ما ته داسې دوا وکړه چې دا جړا مې بنده شي. الله اکبر مې خدای د باندې احسان کړی دی هغه واپس کې شکر نو باسي. وی بچی وی چې سترګې به دې ړندې شي الله ړندې دي شي دنیا پسې جاړې نه چې دنیا پسې خو نه جاړم بچو پسې جاړې نه بچو پسې نه جاړم خو چې اسې ستا تقریر اورم ځان ته مې لګوري نو په جاړه ورته ځان مړ کړم وجاړم. ملا صاحب تقریر کوي جاړه راشي جنازه کې شم جاړه راځي باید نیکبخته دې پسې خو موږ ړانده شو دې پسې خو موږ ړانده شو داسې جاړه پسې شکر نو باسي شکر وباسه جړه قیمتي شی زمانو په جړه خدای پاک خوشحالېږي په جړه الله ملاویږي په جړه د خدای ملاقات ملاویږي په جړه د دوزخ نه لرې کېږي په جړه جنت ملاویږي په جړه د دنیا غم لرې کېږي په جړه خدای خوشحاله شو د دنیا سکون او اطمینان په جړه باندې ملاویږي. عبدالله ابن شداد رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی دی په صحابو کې کشر صحابي دی کشر عبدالله ابن شداد رضی الله تعالی عنہ دی وی سار به حضرت عمر فاروق په منځ کې تلاوت کو او عموما به سورت یوسف وی په منځ کې عموما سورت یوسف په وی او مونږ به ذکر کوټو نو رستو صفونو کې به ولاړو حضرت عمر صاحب زمانه کې به جمعه ډکو د صحابانو ذکر کوټو نو رستو صف کې به ولاړو وی زما قسم په خدای کې دا آیت په وی انما اشکو بثی وحزنی الی الله دا حضرت یوسف علیہ السلام پلار ویل دي بچی ته شو کې کنه خشته بچی په پیغمبرانو ډېر تکلیفونه نه غلي خشته بچی دا د مینې بچی اته زمانو بوتو کې ورته دغه مې وې ته شو کول او بیا بچی لار خرسيږي په یو په بل مصر ته ورسېد او الته په یو جنجال کې گیر شو جیل ته ورسېد او په کلونو د پلار نه لرې دی نو چې زویم وي خشته بچیم وي حسن هغه یوسف د نبی علیہ السلام فرمایي ما کله معراج کې یوسف ولید نو د ټول مخلوق نیم حسن خدای ورکړی دومره خشته نیم حسن چاته بچې ښځې د چا د حسن د وجې نه لاس نه پرې کړی زلیخه پې عاشقه شو د مصر ښځو زلیخې پورې ټوکې کولې اوهو په غلام مینه ده په غلام مینه ده قمقل غلام باندې ته مینه چې ته بادشاه زوی نشته د وزیر صاحب زوی نشته چې ته مالدار نشته غلام هغې وې تاسو ته څه پته لګي فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن هغې دا چلو که چې ښځې راوغوښتې او دا کومو ښځو بلنډې کولې دا د دې وزیرانو ښځو د دې منسټرانو ښځو او د دې ممبرانو ښځو دا مالداران هغې له ډوډۍ وکړه یو لوی تکیهګاه ځای جوړ کړو او میوې یې پکې کېښودې ډوډۍ کېښودله ډوډۍ دله کړو چې دې روټۍ خوړله آتت کل واحدة منهن سکینا هر یوې له چاړه ورکړه زه اکثر دې ملګرو ته وایم چې چاله ډوډۍ وکړې نو چاړې پکې ډېرې کېده هر میلمه ته مخکې چاړه کېده دې نه معلومېږي د قرآن ذکر دی او خدای پرې رد نه دی کړی نو پیغمبر آتت کل واحدة منهن سکینا هر یوې چاړه ورکړه نو چې میوه ږدي میلمه ته نو چاړه هر یو ته کېده اکثر میلمانه ګڼي او چاړې پکې دوی نو یو ته ګوري بل ته ګوري هلکه ورې که دنه چاړه اوزګاره شي نو زه به پرې کړم بل ته ګوري که دنه اوزګاره شي پرې به کړم داسې نه هر یو ته مخکې چړوکۍ کېده او مې دې نه دا معلومېږي چې میلمه له میوه کټ کومه په خپله به ځان له پرې کوي ځکه چاړه چې هر یو ته کېده خو په خپله به پرې کوي نو دې کې هم غلطي ده بعضې وخت میوې میوان خلک پرې کړي نو میلمه کمه وخوري نو باقي خرابه شي او د میلمه پته نه لګي چې میلمه کم شی خوښ دی او کم یې نه دی خوښ دارنګې چې میلمه ته غوښه هم پرتي دا ادب د تخیم دا دغه د طعام ښه
چې میلمه ته غوښه پرتی نو په خپله دې ځان له شو کوي، تاسې وله مه شو کوئ. د هغه پته نه لګي لږه خوري که ډېره خوري، او د هغه پته نه لګي چې کومه غوښه یې خوښه ده نو ته وله شو کوه مه میلمه له، په خپله به ځان له شو کوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي په خپله د اډوکي نه غوښه په غاښونو شو کولی ده، او په چاړې د غټ اډوکي نه په خپله پرې کړې ده. په شمایل د ترمذي کې راځي، په ترمذي شریف کې راځي. نو ګوره په سنتو چې سړی عمل کوي نو خدای پې اجر ورکوي. په سنتو عمل وکړه، میلمه ته کېږه په خپله به ځان له غوښه شو کوي. میلمه ته کېږه که غوښه ډېرې چاړه ورسره کېږده، بعضې وخت کې غټ پټونې غټ ټونې غوښه ډېرې نو په چاړه به ځان له پرې کوي. حضور پاک هم دقسې پرې کړې ده، ته وله مه شو کوه په غلاسونو. هسې نه نسوار دې پیچولې او په هغې میلمه له غوښه وشو کې. او که نن سبا خلک نسوار زیات استعمالوي. دا مې ذکر ته وي چې ما له خپل یو ځای کې دعوت و، یو سړي د لرې ځای نه رامنډه کړې. خدای چې څنګه یې رامنډه خلکو په اوږو یې ټوپونه ول ما سره خوا کې، هغه غریب بله کوله ما سره خوا یې کېدم چې دا څنګه راغی. ویل ګجي دا غوښه ګرمه او زه یې د نیمومه په ګوتې یې پرې کړه چې ما وکتل تور داغ و مې نسوار خو دې نه شو اچول. هلته یې نسوار و یاره جي واقعي لاس خو مې ونه وینځل، نو هلته یې په غونډس کې وغورځو، دلته راځي مونږ ته یې په غوښه کې ووایي. داسې به نه کوي. د میلمه ادب احترام په خپل ځای دی، خو د داسې څیز نه هم ځان ساتل دا د ډوډۍ د خوراک آداب دي. د دې آدابو خیال به ساتئ. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې چاړې ورته کېښودې ټولو ته، او چې دې سینګ چاړې یې کېښودې دې کې یوسف علیه السلام پرې غلام و، وقالت اخرج علیهن، په دې را دن نشه. یوسف علیہ السلام څنګه را دن نشو؟ قرآن کې الله وایي فلما رأینه اکبرنه وقلنا حاش لله وقطعنا ایدیهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. چې ورته یې وکتل دومره په مینه کې شوې او د هغه د رنګ ته په کتو کې شوې او په شوق کې شوې چې چاړې یې د میوو په دې په خپلو ګوتو راخ کړې. حاش لله، او الله څه د عیب نه پاک څه لوی ذات، دا خو بنده نه دی، دا خو چې فرشته ده، په فرشتو کې هم ډېره بهترینه فرشته. زلیخې ورته وي ما خو لاس دو پرې کړی، تاسو خو ورپسې لاسونه هم پرې کړل. اوس په ما بس هغې وي خبره دي ټیک ده، دا ستا د عشق په ځای دی، دا ستا د عشق بې ځایه نه دی. نو د حضرت یعقوب علیه السلام به داسې بچي پسې جاړي که به نه جاړي. نو قرآن حکیم کې الله فرمایي وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم، سترګې سپینې راووتې، جړل به داسې جړل چې سترګې سپینې راووتې، زړه د غم نه ډکه. او څه به کول په دې کې؟ بېل الله نه خو بل علاج نشته. انما اشکو بثي وحزني الى الله، زه د خپل غمونه د زړه د بار پټ ښکارا یو پراګنده ټول غم ته منځو کې د نشموت دی. عائشہ ورته څه وایي؟ الله رسوله ان ابا بکر رجل اسیف، یو بل روایت کې راځي رجل بقاء لا یقیم مقامک، هغه په زړه ډېر نرم دی او ډېر جاړي، ستا په ځای نشي ودرېدی. ابوبکر سام انسان نه دی، جاړي ستا په ځای نشي ودرېدی. بیا وایي مرو ابا بکر، ابوبکر ته وایي چې منځو کې. عایشې بیبي ورته بار بار ووایي، بیا حضرت حفصې ته ووایي ام المؤمنین ته حفصې ته ووایه نبي علیه السلام ته چې ابوبکر نشي ودرېدی ستا په ځای، جاړي جړا ورځي. عمر ته حکم وکړي چې خلکو ته منځو کې. افسر له حضور پاک ته بیا ووایي وی الله رسوله ابوبکر ډېر جاړي او جړېدونکی دی، پړه نرم دی، نو ستا په ځای نشي ودرېدی. نو عمر ته ووایه به ودرېږي. حضور پاک پې غوسه شو. ان کنتن صواحب یوسف، تاسو حق د یوسف علیه السلام د زمانې ښځې ما له تکلیف راکوئ. او یو مرو ابا بکر، شب هغه ته حکم وکړ. ابوبکر به جړل، عمر جړل، عثمان جړل، علي مرتضی جړل. موږ ډېر لوی خلک یو چې موږ نه جړل. او یا به هم خدای ته حاجت نه یم، خدای ته وجاړئ. الله په جړه خوشحالېږي.
یو بیبي تیره شوې د حفصه بنت سیرین، دا دا ابن سیرین محمد ابن سیرین خور وه. محمد ابن سیرین هغه کس چې د خوبونو او تعبیر مهارت خدای ورکړی، او د خوبونو او تعبیر کتاب هم ډېر لیکلي کړي، اگر چې دا مشهور کتاب دا نسبت هغه ته ټیک هم نه لري، خو خیر د خوبونو او تعبیر ډېر زیات مهارت یې لرو.